السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه چل دی رونو بایګانو؟ امید دی چې تاسو په خیر خیریت عافیت سره الله پاک هم خوشاله ساتي، الله پاک هم امداد وکړي، الله پاک هم حفاظت وکړي. د دنیا مثال داسې دی لکه یو دکان او فیکټري او داسې ځای چې سړی پکې مطلب دا د کار کسب کې رزق پکې ګټي. د آخرت مثال داسې دی لکه کور کم ځای کې چې مستقل سکونت ته د اختیار کړي ښځه بچي هلته اوسي. نو که اوس یو سړی هغه دکانداري کوي یا په فیکټرۍ کې کار کوي یا بل ته چې ته ملازمت او پیسې ګټي کار کسب کوي او د کور ته خرچه وړي، نو مطلب دا د کور به عبادي ښځه به هم خوشحالي، بچي به هم خوشحالي او معاشره کې به عزتي او قدر وي. دقه شان ته که دې دنیا کې ژوند تېروي او د زندګۍ تعلق د دین سره وي، نو دنیا به هم ښه او د آخرت کور به هم آباد او خوشحاله وي او مطلب دا د الله پاک هم ترې راضي او جنت به ورته میلاویږي او اخوا به د مشکلاتو او آفاتو نه بچي. او که نه اوس یو سړی مطلب دا د دکان کې کار کوي، فیکټرۍ کې یا بل چېرته ملازمت کې پیسې ګټي او هلته یې لګي خوري، کور ته څه نه رالیږي، کور ته څه نه راوړي، نو دا ښځه بچي به هم خفه وي او مطلب دا د معاشره کې به عزت نه وي او کور به یې تباه برباد وران ویجاړ شي. دقه رنګې کې یو سړی دنیا کې ژوند تېروي خو بالکل چې کوم دی نو ژوند تېرولو کې د دین سره څه نسبت نه وي، نو د آخرت کور به بیا ړنګېږي، خرابېږي، تباه کېږي او پریشانه کېږي.